پرون د شپې په اسلام آباد کې جومات شهید شوی دی، دا حکومت شهید کړی دی او خلکو یو غوغا جوړه کړې ده. دا یاد وساتئ د دې نه مخکې په مومندو کې چې جوماتونه شهیدان شو، د دې نه مخکې په باجوړ کې مدرسې او جوماتونه شهیدان شو، نو ولې دغه جوماتونه نو؟ دا یاد وساتئ نن سبا جوماتونه هم په پارکو کې تقسیم شوي دي. او زه خفه په دې وم چې دې خلکو ته اوس پته ولګېده چې حکومت جوماتونه شهیدان کړي. دا تا ته دا مخکې د مومندو کې دا پته نه وه؟ د دې تپوس دې ولې نه کوو؟ تا ته اوس پته ولګېده چې پتا راله؟ تا ته اوس پته ولګېده چې ستا جومات یې شهید کړ؟ دا یاد وساتئ زه دا نه ویم زه د اسلام آباد په جومات هم خفه یم چې چا یې شهید کړی، ظلم یې کړی. دغسې په مومندو په باجوړ کې دغسې په سوات کې جوماتونه شهیدان شوي وو. زه په ټولو خفه یم. خو دې مقصد مې دا دی چې مونږ هله راویښ شو چې کله په مونږ راشي. ولې مونږ وایو نه؟ په دې منبر مونږ نه دی اورېدلي چې کعبه ورانه که خو د مسلمان زړه مه ورانوه. نن په باجوړ کې مسلمانان شهیدان کېږي، هېڅوک نه راوځي، ټول غلي ناست دي. نن په باجوړ کې تورسرې د کورونو نه پیاده روانې دي، د کورونو نه وځي، ټول غلي ناست دي. او ته ولې خفه کېږې؟ تاسو ډلې خو یو کس ته یهودي ویل او بل ته مو سوچه مسلمان ویل. دغه سوچه مسلمان ته چې تاسو ووټ ورکړه او تاسو پاس کړه، نو اوس دغه نه ګیله ولې کوئ؟ پښتانه وایي که نه زما پیشو ماتم یو، نو ولې ګیله کوئ؟ تاسو خو کافر یو کافر که بل مسلمان که، نو هغه مسلمان چې راغی تاسو ته یې جومات شهید کړه، اوس تاسو خفه یې؟ زما د خبرې مقصد دا دی چې مسلمانان مونږ ټول یو موټی یو، امتا واحده، یو موټی یو امت یو. په چا چې راغله په کار دا دی چې مونږ ټول ورسره ودرېږو.